په دې موقع باندې دا دعا کوو الله تعالی نه چې الله تعالی د امن راولي زموږ په دې خاوره باندې دا کم دنیا کې چې کم صورتحال جوړ دی او دا کم د جنګونو روان دي په دې کې الله تعالی دې وکړي چې زر امن راشي او دا حالات دې بیا بهتر طرف ته روان شي ځکه دا زما خیال د ټولو ضرورت دی او خاص کر بیا زمونږ په دې سیمه کې دا کم د افغانستان او د پاکستان دا کم حالات چې روان دي د دې چې یو حل روزي او بهتر طریقې سره امن راشي نو زما خیال دا زمونږ ټول لپاره اهم دی بیا سره د دهشتګردۍ چې دا کم لهر شروع دی چې دا الله تعالی دې رحم و کرم وکړي او امن راشي او دا دهشتګردۍ دا لهر دې ختم شي او زمونږ پښتانه چې دي چې هغوی یو ښه او بهتره ژوند چې دی تېرولی شي دغې دعا به کوو تاسو د دوه اخترو خبره وکړه دا زمونږ ډېر بدقسمتی دی چې دا کم څنګه زمونږ علما کرام چې دي هغه په دې باندې هغه اتفاق نه پیدا کیږي زما خیال د دې لپاره پکار دی چې دې باندې کوششونه وشي او چې یو اتفاق سره دغه کیږي د هغې به یو زیات اثر وي او بهتر طریقې سره به دغه کیږي څه زما خیال دی چې د مرکز دړه هم په دې کې لږه کوتاهي ده ځکه چې دلته کې صوبې دړه چې کله شهادتونه راجمع شو پکار دا و چې هغې ته توجه ورکړی شوې او بدقسمتۍ نه صوبې کې هم داسې حکومت نشته چې د هغوی د صوبې په حالاتو باندې د صوبې د خلکو په مشکلاتو باندې وړو فکر نشته پکار دا و چې دې کې دوی یو کردار ادا کړی وي هغې طرف ته توجه نه وه او خپل سیاسي مقاصد لپاره خو خطونه لیکلي شي وزیر اعظم ته خو کم چې یو اهم زمونږ اسلامي فریضه ده د هغې کې اتفاق راوستل لپاره څوک کوشش نشي کولی دا ډېر بدقسمتی دی داسې حکمرانان راغلي دي چې هغوی دې مسلو طرف ته توجه نشته دا دعا به کوو چې د دغې حکمرانانو توجه د اصل مسلو طرف ته راوکړي سکندر خان تاسو خپلو خبرو کې وي افغانستان او پاکستان دې پرې د اختر مختلف په دې چې زموږ سکیورټي فورسز زموږ پولیس حالت جنګ کې دي پاکستان چې کومه غوښتنه کوي د افغانستان نه چې تاسو سرپرستی پرېږدئ تاسو موږ ته حواله کړئ نو هغوی په دې باندې هغه شانتې دغه نه کوي د انډیا په ملګرتیا باندې څنګه ګورې دا خل به څه وي یو خو الافغان صاحب ټولو کې اول زه خو دا کم حالات چې جوړ دي او په دې کې زموږ سکیورټي فورسز چې کم کردار ادا کوي لګیا دي بیا په دې کې چې کم کسانو خپل ځانونه نظرانه پیش کړې ده هغوی ټولو ته موږ سلام پیش کوو خپل سکیورټي فورسز ته موږ سلام پیش کوو بیا ورسره دا د اختر په مناسبت سره چې دا 3 ورځې کم دې کې دغه راغلی دی سیز فایر شوی دی الله دې وکړي چې دا سیز فایر دی اوس پرمنټ سیز فایر طرف ته لاړ شي او دا حالات بهتر شي زه دا ګڼم چې پاکستان دی وخت یو اصولي موقف اختیار کړی دی او دلته کې ترهګرۍ د وجې نه ډېر لوی مشکلات جوړ دي زموږ عام خلک زموږ سکیورټي فورسز چې دي هغوی روزانه په بنیاد باندې قربانۍ ورکوي لګیا دي نو دا نور قابل برداشت نه دي اوس ضرورت د دې دی چې د دې مسلې حل وباسلی شي او په دغې کې د افغان حکومت یو ذمهواري جوړیږي هغوی اسم د په نړۍ کې دا د حکومتونو ذمهواري وي چې هغوی خپله خوره چې د بل چا خلاف استعمالېدو نه روکو کړي او بیا خاص کر د افغان حکومت چې چونکې د دوحه معاهدې کې باندې دستخط کړی دی او په هغې کې هم دا لیکلي دي چې هغوی به خپله ځمکه د بل چا خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي د هغوی باندې لږ زیات هم ذمهواري راځي دغې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی او زما خیال کې دې طرف ته هغوی توجه ورکړه نو د افغانستان کې به امن به راشي او سره د افغانستان مسایل به هم حل کېدل شروع شي د هغه ځای کوم چې معاشي مشکلات دي په دې وخت سره که تاسو وګورئ نو دا کم جنګي صورتحال چې ایران کې جوړ شو دغې سره چابهار او دا نور ځایونه بند شو
پاکستان سره الریډي دا غوي حالات خراب دي، نو الته کې دا خطرات دي چې د قحط او دغه واله صورتحال به جوړیږي. نو پکار لري چې هغوی د ریلایز کړي چې د خپل خلکو مشکلات ته وګوري او دا حالات د بهتر کولو طرف ته بوزي. پاکستان چې کوم جایز مطالبات دي او کوم د هغوی خدشات دي د هغې حل کولو طرف ته پکار چې هغوی توجه ورکړي. سکندر خان دې وخت کې په سوشل میډیا باندې یو مخصوص ټوله چې څنګه په دغه ملک کې دننه د انتشار کولو یو کوشش کوي د فیلډ مارشل دغه ملاقات د شیعه علماء سره دې ته څنګه ګوري او هغه متنازع جوړوي؟ ګوره دې وخت سره زما خو دا خیال دی چې دا کوم صورتحال په مشرق وسطا کې جوړ دی، په دې کې د زمونږ علتشي رونو سره ملاوېدل او د هغوی اورېدل او د هغوی له دا یو تسلي ورکول چې پاکستان یو مثبت کردار ادا کوي، دا یو بهتر دغه دی او دا د دې وخت ضرورت هم و. مونږ به دا یو کردار به ټولو ته ادا کول وي چې دا کم صورتحال چې مشرق وسطا کې جوړ دی چې دا پهلاو نشي او دا زمونږ دې خواته زمونږ سرحداتو ته او زمونږ د ملک طرفداران نشي. په دغه کې پکار دا دی چې هر څوک د خپل یو ښه بهتر کردار ادا کړي. بعضې خلکو ته خو صرف داسې ایشوز پکار دي چې هغوی په هغې باندې خپل سوشل میډیا کمپین شروع کړي. زما خیال دی چې د ملکي مفاد او هغه انسانیت هم چې دی هم یو شی دی، نو پکار چې په دغه باندې سړی سوچ وکړي او خپل سیاسي مفاد لپاره دې څیزونه چې دی هغې له دغه نه دي ورکول پکار، داسې تقویت چې نفرت دې سوا شي، مشکلات دې سوا شي. نو پکار دا ده چې داسې خلک چې دی هغوی دې څیزونو نه اجتناب وکړي. سکندر خان به یو سوال به کوو چې په دې باندې لکه کار وکړي لکه رمضان پیکج هم نشو، عید پیکج هم نشو، هغه د خلکو پښتنو سره چې دا څه روان دي دې ته څنګه ګورې چې دغه یو پیکج اعلان یې کړو؟ ګوره یو خو الف خان صاحب دغه پیکج زه خو ګڼم چې دا یو د ټولې صوبې سره دوکونته شوې ده. کم طریقې سره چې تقسیمولو لیسټونه هم جوړ شوي دي، په هغې کې هم سیاسي هغه دغه ایښودلی شوی دی، حالانکې دا خو پکار چې مستحق خلکو ته میلاو شوی وي. بیا اسې هم دې څیزونه نور څه وتل پکار دي موږ داسې خپل معاشي طور باندې داسې پالیسۍ جوړې کړو، داسې دغه جوړ کړو چې خلکو ته د ښه روزګار مواقع میلاو شي او په هغې سره بهتر یو عزتدار ژوند چې دی هغه هر څوک تېرولی شي. دغې لپاره کوششونه پکار دي. مونږ د هغې دغه نه وځو نه، پیکیجونو د دغه نه وځو نه، او په هغې کې چې څه کېږي هغه تاسو ته هم پته ده او ټولو ته پته ده چې هغه مستحق ته نه رسي او بلکې یو څو خلکو جیبونو ته دغه پیکیجونه رسي. ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو، سکندر خان سره نور هم ډېرې خبرې